زمونږ یو ګاونډي ملک اسلامي ملک چې د ډېر وخت راسي هغوی د بارودو سره لوبې وکړئ، د ډېر وخت راسي بمبارو سره لوبې وکړئ، چرته په مړه خېټه خوراک نه وکړئ. تقریبا 40 کاله مسلسل هغوی د هغوی ملک میدان جنګ و. که هغوی خادي کړې ده ورسره یې د خادۍ په ورځې لاشونه چوت کړي دي، د شهداو جنازې کړي دي. که هغوی د جمعې مونځ کړی د شهداو جنازې مو سره کړي دي. هغه خلکو که د اختر مونځ کړی یو خو یې د اختر مبارکۍ یو بل له ورکړي، بل خو یې د خپلو شهداو لاشونه دفن کړي. مسلسل 40 کاله چې کله پای کې د علماو هغه خلکو ته اقتدار میلاو شو چې هغه د پګړۍ خلک دي، هغه د قرآن خلک دي، هغه د حدیثو نه پوهه خلک دي. هغه خلک نه دي چې قل هو الله احد نه ورځي، هغه خلک نه دي چې سورة اخلاص او سورة فاتحه نه ورځي، هغه نه دي چې هغه خلک چې قوم دا خبره کوله. یو ورځ په دې جومات کې ناست وو، ما ته یو کس وایي استاد جي دوی ته خو ملک میلاو شو خو یې پته نه لګي چې هفته به یې وچلی که وبه یې نه چلی. ما یې ستا د سوچ ته سلام دی صاحبانو، تا له پکار چې دعا وله وکړې او ښه امید ته وساتئ. او زما ستا په شان مسلمان خو نه دی مړه، داسې مسلمانان دي. تاسو یې بل بیان واورېده چا نه یې اورېدلې، زه به یې ته ووایم. د هغوی جرنیل دی څه وایي، وی هغه ملک چې کوم مونږ له خیرات راکوي خپل خیرات دې ځان سره سنبال کړي. ما ته د خیرات د اخیستو ضرورت نشته، ځکه ما ټول عمر 40 کاله زما بچي چې راغټ شوي په 40 کاله کې سر یې سپین شوی دی، هغه په مړه خېټه روټۍ نه ده خوړلې چې زه به تا نه اوس خیرات غواړم ملک به پې چلوم. او دا خیرات ته هغه چاله ورکه چې کوم ستا تالي سټ دي، کوم چې زمونږ دا صاحبان روزانه رواني او نوې نوې قرضې رالي. محترمو ولې هغوی ته پته ده چې زما خالق چې الله دی نو هغه رازق دی، ماله به رزق راکوي. زمونږ په دنیا په څیزونو زمونږ نظر دی. محترمو هغه رب کوم چې مار لا رزق ورکوي هغه رب ما تعالی هم رزق راکوي. کم رب چې کافر له رزق ورکوي عادي مسلمان ته هم رزق ورکوي. کم رب په کاڼي کې دننه یو چنجي له رزق ورکوي ما تعالی به یې نه راکوي.